په بیان د اعلان د نکاح کې چې ایجاب او قبول د دې اعلان کې خلکو ته پټه یارانه نه بلکې په ښکاره باندې نکاح او اعلان الخطبه هغه نکاح تړونکي چې کومه خطبه لولي هغه هم د خلکو په مخ کې ولولي نو که الخطبه په دې النکاحي ور عطف کوي نو مضمون به وي او که چېرته په اعلاني ور عطف کوي نو بیا به والخطبه پیغام د نکاح نو بیا به په کسرې د خاصه وي والشرطي دا شرطي په دې اعلاني ور عطف دی باب اعلان النکاح او باب الخطبه یا باب اعلان الخطبه او والشرطي یعنی باب الشرطي باب د په بیان د شرایط د نکاح کې د شرط الفصل الأول عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم دا فرمای چې ماته رسول الله صلى الله عليه وسلم راغلو فدخل زما کوټي زما کمرې ته راغلو حين بني علي کله چې زما د واده ورځ وه کنایه د صفاف نه ده یعنی زما د واده په ورځ پیغمبر علیه السلام زما کور ته راغلو فجلس على فراشي زما په کټ کېناستو کمجلسک مني داسې نږدې راته کېناستو لکه ته ای راوي چې ما ته نږدې ناستې راوي خالد ابن صفوان یعنی یا خالد ابن صفوان څومره چې ته ما ته نږدې نو همدومره ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې کېناستو نو پردې ښځې سره ولې کېناستو بعضې علما وایي کان ذلک قبل الحجاب او حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د خپل امت دپاره په منزله د پلار دی نو پیغمبر علیه السلام د خپل امت د دې لورګانو سره دا په ټولې لورګانې دي نو د دې سره یو ځای هم کېناستې شي یوازې هم ورسره کېناستې شي مولا علی قاري رحمه الله فرمایي چې دې دواړو توجیحاتو ته څه ضرورت دی ورځ د واده ده او وروسته راځي جویریات وړې جنکیانې چمبه وهي نو دلته خلوت ته کوم ځای نه راځي د واده ورځ ده او یو کټ دی یو طرف ته ناوې ناسته ده بل طرف ته پیغمبر علیه السلام کېناستو لکه یو بس کې چې مخکې ښځه ناستې شاته سړی ناسته او بس د سورلی نه ډکي نو دا په څه خلوت نه ده نو د خلوت دپاره جواباتو ته ضرورت نشته ځکه خلوت نه دی راغلی یو خو دا چې د واده ورځ ده او دوهمه دا ده چې جویریات دي وړې جنکیانې چمبې وهي نو خلوت نشته دا وړې جنکیانې هلته دي فجعلت جویریات لنا نو شروع شوي وړې جنکیانې زمونږ یضربن بالدف چې دوی چمبه وهله یو ډول دی چې دا دواړه طرف یې بند یو دا چمبه ده لکه د خولۍ په شان چې دا یو طرف یې خالي وي یا کاسه یا جام نو دا د واده په ورځ د وړو جنکیانو دپاره د دې وهل جایز دي بلکې بهتر دي اولاد دي مستحباتو کې دا راځي نو دا د اعلان د نکاح دپاره یوه طریقه ده د اعلان د نکاح دپاره مختلفې طریقې دي یو طریقه یې دغه ده چې د خلک دوه شاهدان پکې راولي بله طریقه یې دا ده چې په مسجد کې نکاح وتړي بله طریقه یې دا ده چې د جمعې په ورځ یې وکړي دا چمبه وهل هم د اعلان د نکاح دپاره او زمونږ په پښتنو کې او زمونږ په دې علاقو کې که خلکو ته ضرر نه و دا ډز هم پکې راځي دا هم د اعلان د نکاح دپاره یو مشهوره طریقه ده او دا ډزې دي د جهادي ټریننګ په نیت باندې وکړي ثواب به یې وکړي خو چې چاته پکې نقصان نه وي اسلحه ساتل سنت دي استعمالول هم سنت دي خو کافر مسلمان درنه پکې خوب نه شي وجعلت جویریات شروع شي وړې جنکیانې زموږ یضربن بالدف چې هغوی چمبه وهله افغانستان کې هرې جلسې ته میلاد وایي چې هره جلسه وایي میلاد به جوړ کړی دی نو په واده میلاد جوړوي په واده نو دا څومره انجماد نه دی پکار چې د واده او د مړي فرق دی نه وي نو واده کې هم ختم وي او په مړي کې هم ختم وي واده کې چمبه وهل پکار ډزې کول خوشحالي کول پکار نو دا منجمد مولایان پکار دی چې دا رواج ورک کړي دا د جلسو په دې ودونو کې ښه کار دی خو بس احسان الله حسیب به دې راوستی دا بریالی او د چمچا بادشاه کیسه به درته شروع کړي د دروغو نو چې هغه د دروغو کیسه شروع کړي عوام خو نه پوهېږي ټول ورته ژاړي نو واده په ژړا بدل شي نو یضربن بالدف وایي چمچا بادشاه یو بادشاه و 4 زره ښځې وي او 14 زره بچي وو والله عالم چې دا څه بلا وینتبن من قتل من آبایه وینتبن نطبه چې ده دا د مړي د صفاتو بیانولو ته وایي وینتبن او صفات بیانول
من قتل من آبائي د هغې خلکو چې شهیدان شوي زما د پلارانو د نیکونو نه یوم بدر د بدر په جنګ کې اذ قالت احداهن یوې ماشومې جنۍ داسې شعر ویلې وفینا نبي یعلم ما فی غد په موږ کې یو پیغمبر دی یعلم ما فی غد چې را روانه سبانۍ خبره ورته معلومه ده سبانۍ خبره غیب دی که نه ما فوق الاسباب که ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب غیب دی ما تحت الاسباب غیب خو دې ته وایي چې ادراک په خبره صادق باندې کېږي او یا ادراک په عقل باندې استدلالا کېږي اوس به سبا څه کېږي د دې ادراک نه په عقل باندې استدلالا کېږي او نه په خبره صادق باندې کېږي نو که د دې ادراک کېدی نو په دې ججانو ته خو ډېر سهولیت میلاو شوي دي نو دوی ته به دا ادراک کېدی که نه چې سبا ته یو قادیاني راځي او یو مجاهد به یې مرداروي نو بیا به د مخکې نه ورته پولیس پرېوځي حالانکه دا ادراک نه حکومت ته کېږي نه عوامو ته کېږي او نه کمپیوټر ته کېږي چې سبا ته به څه کېږي نو دا سبا ته چې څه کېږي دا غیب دی خو کوم غیب دی ما تحت الاسباب نه دی په خبرې صادقې ادراک نه کېږي په عقل استدلالا ادراک نه کېږي بلکې دا غیب ما فوق الاسباب دی او ما فوق الاسباب د الله صفت د الله خاصه ده دا غیر الله ته ثابتول کفر دی نو چې کله دا ویلي وفینا نبی یعلم ما فی غد فقال پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل دعی هذه دا جمله پرېږده زه علم غیب نه لرم وقولي بالذي كنت تقولين هذا مخکیني شعورونه دی وایه حاشیه کې لیکي تمجلسک مني دې حاشیه په اخر کې لیکي قوله دعي هذه ما قبل اخر پنځه خطر مخکې دا حاشیه چې ختمي قوله دعي هذه انما منع پیغمبر علیه السلام ولدا بیبي منع کړه دا جوهریات ولې منع کړې لقولها فينا نبي د دې ولې منع کړې لکراهه نسبت علم الغیب الیه پیغمبر علیه السلام مکروه ګڼل چې پیغمبر علیه السلام ته د علم الغیب نسبت وشي نه پکې جزئی شته نه پکې عقوایی شته علم الغیب مطلق دی دا د جزئی او د عقوایی خبرې دا د بدعتیانو دي دا پکې ملګوي دا خبرې پکې نشته علم الغیب پیغمبر علیه السلام ته منسوبول پیغمبر علیه السلام مکروه ګڼل لانه لا يعلم الغیب الا الله علم الغیب د الله صفت دی وانما يعلم الرسل پیغمبران چې پوهیږي د غیبونه نو ما اخبرو هغه په ما تحت الاسباب غیب باندې پوهیږي چې دوی ته خبر ورکړي چې خبر ورکړي شو د خبره صادق په صریحه ما تحت الاسباب شو کنه نو هغه به حقيقي غیب نه دی وعن عائشة رضي الله عنها قال صفت امرأة إلى رجل من الأنصار حضرت عائشة رضي الله عنها روایت دی چې یو بیبي د انصارنا یو بیبي و انصارو ته واده شوه یو انصاري رجل ته واده شوه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ما كان معكم لهون استفهام انکاری دی ما كان معكم لهون ایا ستاسو سره د ساتیرۍ څه نه د ساتیرۍ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ودونو کې انصار په دې ساتیرۍ خوشحالېږي موږ ورته پښتو کې ساتیري وایي یعنی په خوشطبۍ خوشحالېږي چمبې وهل داسې نورې خوشطبیانې کول جایز لور دی نو په ودونو کې دا پکار دی رواه البخاري وعنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال دا حضرت عائشة رضي الله عنها روایت دی هغه فرمایي چې زه پیغمبر علیه السلام واده کړم په شوال کې په نکاح یې کړم په شوال کې وبنا بي في شوال او په شوال کې واده کړم فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني نو کومه بیبي د پیغمبر علیه السلام د ډېرې برخې والا وه د پیغمبر علیه السلام سره زمانه دا د جاهلیت په رواج باندې رد دی د جاهلانو په عرف کې دا مشهوره وه چې په شوال دا د وړوکي اختر پسې چې کومه میاشت ده نو د جاهلیت په زمانه کې مشهوره دا وه چې په دې کې واده سپیرۍ په دې شیعګانو کې هم اوس دا خبره مشهوره ده چې په دې کې واده سپیرۍ او د شیعګانو نه چې بعضې پښتانه او یا دا نور قبایل د شیعګانو سره نږدې اوسېږي او لږ د دین نه ناخبره نو هغوی کې هم دا خبره مشهوره ده چې په دې شوال کې د دواړو اخترونو په منځ کې واده وسپیرئ حتی پښتانه په دا پسې وایي چې د دواړو اخترونو په منځ کې واده مه کوه وایي دا سپیرئ نو حضرت عایشه په دې رد کوي وایي ما د دواړو اخترونو په منځ کې نکاح کړې ده او واده مې هم کړی دی زه خو سپیره نه وم زه خو په ټولو بیبیانو کې په پیغمبر علیه السلام ډېره ګرانه وم
اقربهما او اسعدهما او دغت برخ والو. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية فرميت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أحق ترين شروط لا يقترين شروط چتاس ورباني وفاو کوي هغه شروط دي چتاس ورباندي فروج حلال کړي یعنی د نکاح په ټیم کې چې کوم شرطونه لګیدلي دي نو په ټولو شرطونو کې بهتر شرط دا دی چې وفا ورباندې وکړي. دا د وفا زیات لایق شروط فی النکاح په درې قسمه دي. فقهي مسأله پکې زده کړئ. یو هغه شروط فی النکاح دي، هغه شرایط دي په نکاح کې چې د مقتضا د عقد سره موافق وي، لکه د نفقې شرط، د جامو شرط، نو دا د مقتضا د عقد سره موافق دي. که په نکاح کې دا شرط ولګېدو چې ته به دې ښځې ته نفقه ورکوي، سکنا به ورته برابروي، د اوسېدو ځای، جامې به ورته برابروي، نو دا شرایط خو د مقتضا د عقد سره موافق دي. په داسې شرایطو وفا واجبه ده، ضروري ده. په دې حدیث کې همدا ذکر شوي احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. دویم هغه شرایط دي چې د مقتضا د عقد نه مخالف دي، هغه شرایطو ته اعتبار نشته. کوم شرایط چې د مقتضا د عقد نه مخالف دي، مثلا واده دې وکړو د یوې ښځې سره په دې شرط چې نفقه به نه ورکوي، یا په دې شرط چې سکنا به نه ورکوي، یا په دې شرط چې جامې به ورته نه کوي، نو دا د مقتضا د عقد نه خلاف دي، نو دا شرایط لغو دي. دریم هغه شرایط دي چې د لوازمو د عقد نه دي، نه د لوازمو د عقد نه دي او نه د مقتضا د عقد نه خلاف دي. لکه یوه ښځه په دا شرط ولګوي د واده په ټیم کې چې ما به د پېښور نه بل ځای ته نه وړي، په دې شرط کې درسره واده وکړي، نو دا د مقتضا د عقد نه مخالف شرط هم نه دی او د لوازمو د عقد هم نه دی. نو په داسې شرایطو باندې دیانتاً وفا ضروري ده او قضاءً نه ده ضروري. یوې ښځې در سره په دې شرط واده وکړو چې په همدې پېښور نه به بهر بل طرف ته کور نه وړو، نو په دې شرط باندې دیانتاً وفا ضروري ده. خو که تا بل طرف ته کور ویوړو او د حکومت ته درخواست ورکړو، عریضه یې در باندې وکړه، نو قاضي به دا عریضه او درخواست نه اخلي، قضاءً ورباندې وفا نه ده ضروري. احق الشروط ان توفوا به، احق ترین د شروطونه چې تاسو ورباندې وفا کوئ، مستحللتم به الفروج، دا هغه شرطونه دي چې تاسو ورباندې طلب د حلالوالي د فروجو کړی، یعنې په نکاح کې چې کوم شروط لګولي دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، يا لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، لا يخطب او لا يخطب، لا يخطب بسم الباء او بكسرها، لا يخطب الرجل، کسره د بام جایزه ده نو بیا بلا ناهیه، او سکون د بام جایز ده نو بیا بلا نافیه. على خطبه ابي، پیغام د نکاح دی نه لیږي، د پاسه د پیغام د نکاح د ورور یو کس دی، یوې جنۍ ته پیغام د نکاح ورلېږلی دی، نو دریم کس بل کس دی پیغام د نکاح نه ورلېږي، پرېږده چې پته ولګېږي چې ده ته په نکاح ورکړي که نه، که د ده نه پاتې شوه بیا ته پیغام د نکاح ورلېږي. حتی ينکح او یترک، حتی په معنا د کای تعلیلیه سره دی او یا په معنا د الا ان سره دی. مولا علی قاری خو مختصر دا لیکلي چې